دیو زنانه په یو در په بل در ګرځېدې ما لیدلي په خپل سترګو د دیو کډه دغلته پرته په تانه کې پرته کډې ځات یو سړی هوښیار نو هغه به چېرته لږ زیاته موده پټ پاتې شي. نور نن د ټکنالوژي نن سبا د ټکنالوژي دور دی او چا ته رسېدل دونه ګران کار نه دی. د خوا داخلي چې کوم ټیم دی که نه زه په دې باندې ناست کوم زه په دې باندې ماله فخر دی فخر کله دونه حده پوره دی هر څه تعالی تباه او برباد څونه چې نور خلک یې ټول همدغه شان حال یې د قانون نه بچ کېدل دا خو ناممکنه خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لومړی خو ستاسو شکریا ادا کوم د دونه مصروف وخت نه تاسو وخت وباسئ او دلته راشئ او په دې تاڼه کې چې زما دا ټیم څونه کارکردګي وکړي هغه تاسو د عوامو مخې ته راوړئ نو دې لپاره زه ستاسو بار شکریا ادا کوم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره په 12/11/2019 باندې دا وقوع شو د زما شاته چې کوم ملزمان ولاړ دي عمر باچا بخ باچا او د دو اترونو ځامن کېږي سب رشته کې خپل دي دوري خان دلی او سیروز خان دلی دیو په منځ کې په لاره باندې جګړه شو په هغه جګړه کې دیو چې کوم دی ډزې کړې وي او دا هغه ډزو په نتیجه کې سیروز خان چې کوم دی دا اول دی امیشګل دا په موقع باندې چې کوم دی وفات شو او دې نه علاوه د دوري خان او د دې سره مسماته باچا سحر او دوا خان چې کوم دی دا پکې زخمی شو دا دغه دی د مشکومي کومل مشکومي نو دا زخمی شو پکې یا ټیم سره دی بیا د وقوع نه وتښتېدل د موقع نه په هغه ټیم سره پولیسو په فوري تور کاروایی وکړه دوی چې په لاس ورنرل نو دوی د کور کړي راچوتې کړي هغې راوړي اوس هم تاسو وینئ چې دلته موږ سره پرتې دي او په دیو پسې مسلسل چې کوم دی پولیس ورپسې خو دیو ځایونه بدلول کله یو ځای کله بل ځای کله یو ځای کله بل ځای جدید ټکنالوژي په مدد سره موږ دیو ته د رسېدو کوشش کوو خو دیو په یو ځای باندې پیدا ټهراوېدل نه کله به په کلي کې کله بلوچستان ته ورسېدو کله پنجاب ته ورسېدو مختلفې علاقې دی وکتې اول دا خبره چې کوم دی په گردش کې وه چې د دې علاقې څه کسان د دیو پشپناهي هم کوله سرکرده کسان دي داسې دي چې هغه په معاشره کې ځان د سپینې جامې او ډېر ښه خلک پیش کوي په معاشره کې خو د خلکو د وینا مطابق چې هغه خلک لګیا او د دیو به پشپناهي کوله او د دیو به چې کوم دی د دې نه چې زمونږ کوم اکټیویټیز و د هغې نه به بر وخت خبرول نو د دیو ګرفتاري ممکنه نه وه نو موږ اوس هغه خپلې اکټیویټیز لکه خفیه وساتلې او زما ټیم چې کوم دی اشچو صاحب ناست دی زمونږ هغه الطاف خان ناست دی او ډبلی صاحب نو دیو او د موږ چې کوم مدعیان دي په مشترکه تور باندې دیو پلانینګ جوړ کو او بیا په دې کې زموږ د ټیکنیکل برانچ کوم هلکان دي هغه هم پکې حصه واخیستله او د جدید ټکنالوژي په مدد سره پرون په 26 تاریخ باندې دیو دلته په د تاروگے لینک روډ باندې دلته جدید ټکنالوژي په مدد سره دیو ګرفتاري ممکنه شوله او بیا د دیو په نشاندهی باندې چې په وقوع کې کم استعمال شوی کلاشنکوف په هغه هم برآمد کړی شو چې هغه دا ستاسو مخې ته پروت دی. نو دغه شان لکه زه یو شکریا ادا کوم د دې مقدمې د مدعي سره چې د زموږ سره ډېر زیات تعاون کړی دی او بلکې هر وخت زموږ سره په ټچ کې د یو بل سره که دلته څه معلوماتو موږ سره شیر کول که موږ ته معلوماتو خپلو کې او چې کله مدعي او پولیس په خپلو کې یو وي په یو بل باندې اعتماد او په اعتماد سره دی لګیا کار کوي نو بیا هغه ورځ لري نه چې دغه ته ورسي او د دې سره زه نور خلکو ته هم دا پیغام ورکوم چې هر څوک په مقدمو کې ککړ دي او هغو ځان پټ کړی دی مهرباني دی وکړي د عزت په طریقه باندې ځان پولیس ته حواله کړي که نه نو بچ کېدل خو له چا هم نشته که څوک زیات وګرځي چې لږې ورځې به وګرځي ډېر ورځې به وګرځي خو یو ورځ به راځي او بیا چې کله په دې طریقه باندې ګیر شي نو بیا د هغو دپاره دغه چې کوم دی د عزت او د دغه صدقه نه ده داسې ستمه دي بیا نه ساتي چې هر دوی سره څه ښېګړه وشي واقعي جرم چې کوم دی یا واقعیات چې کوم دي دا په معاشره کې کېږي چې کله سود او زیان په منځ کې دا کېږي خو چې کله د سود او زیان نه پس ته پټېږي نو دا ته بیا نور بد کې او نور زیاته کې معاشره د بېچینۍ ښکار کوي نو بیا دغه چې کوم دی قابل قبول نه ده څونه چې نور زمونږ د دې علاقې روپوش ملزمان دي نو هغو ته هم زه ستاسو د چینل په وساطت سره دا دعوت ورکوم چې مهرباني دې وکړي او پوري ته ورته ځان سرنډر کې قانون ته نور چې کوم د مقدمو مدعیان دي زه هغو ته دا سوال کوم ستاسو په وساطت سره چې بهي یارېږئ مو راځئ موږ سره ملګري شئ موږ به تاسو ته تحفظ هم درکوو موږ به ستاسو ملګرتیا کوو موږ ستاسو نوکران یو موږ ستاسو محافظ یو موږ ستاسو دشمنان نه یو دا تاثر ختمول پکار دي یاره پولیس چې کوم دي دا بل څوک دی ولس بل څوک دی نه موږ د دې ولس بچي یو موږ د دې ولس نوکران یو د دې ولس ته جان مال او د عزت محافظ یو
او کوم ځای کې چې چاته سم مسله به دړک د چا دغه د دروازې ټکول ته ضرورت نشته دا دروازه د خلکو لپاره دا به تاسو د راځي ټول دروازې ته کولاوي ځاو د خاص کر د خداخیل تحصیل والا خدا خوشمتی چې دلته زما دفتر د خداخیل په تانه کړي تانه ته بداورو سره چې به زما دفتر په لار کې راځي خو نه پوهېږم چې دلته الحمدلله ډېر وخت پورې خو خواله راغې خو زه بیا مو چې هر سړی دی ډاډه راځي مونږ ته په دې باندې سفرق نه پریوځي چې کنه څوک لاړ شي پر دې دروازه ما سره بده سره بل سره راشي نه چا چې جایز کار دی بغیر د چا دراتو نه کیږي او زه وایم چې یو سړی خپل ټیم دی نه ځای کوي خپل توانایي دی نه ځای کوي په دې اسانونه په ځان باندې بیا ځای نه راړي نیغ ډاری ته دلته راځي او کله دې نه امید شونه به چې کومې دروازې لږه د لارې آزاد دي چانه دي بندي کړي او ان شاء الله دې نه مسوک نه امید نه دي